بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ګرانو قدردانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا. ګرانو کتونکو، نن چې زه په کوم ځای کې ولاړ یم، دا د مسلم لیگ نون دفتر دی په بریکوټ کې. خو زما به د بیکګراوند باندې چې کم تاسو د ستر مشران وینئ، دا هغه مشران دي چې د دې علاقې او د دې ولس دپاره د دوی بې انتها خدمات دي. خپل ټول ژوند چې کوم دی هغه د مشرانو د دې علاقې او د دې ولس د خدمت دپاره وقف کړی دی. داسې خپل مالونه خپلې منډې ترړې دوی والي دي او د کلي او د ولس خدمت یې کړی دی. د ایم پی نیوز همیشه دغه کوشش دی چې دغه ستر مشران خپل سکرین باندې تاسو ته مخې ته راوړي او تاسو ته وښیي چې دغه مشرانو زموږ دپاره څومره خدمات دي. نو نن به موږ د بریکوټ په تحصیل کې د نون لیگ په دفتر کې ناست یو او دغه مشرانو سره به چې په دې کې د هر علاقې نه د هر کلي نه مشران دي، د دوی سره به موږ ګپ شپ لګو. د دوی دغه ژوند چې کومې د هلې ځلې دوی د کلي او د ولس دپاره کړي دي، دا به تاسو ته مخې ته راوړو. نو زموږ سره کتونکو، دا ټایم کې زما په خوا کې تاسو وینئ عزیز الله خان بدده. عزیز الله خان نوم دی او په بدده باندې دغه زموږ د احترام او د مینې نوم دی. بدده د مسلم لیگ نون د طرفه د تحصیل بریکوټ صدر دی او د تحصیل بریکوټ د مسلم لیگ د صدارت نه علاوه د دوی خپل ډېرې منډې تړې دي د کلي او د علاقې دپاره چې کوم ځای هم جرګې وي یا داسې قسمه هلې ځلې وي، لکه په ډېرو ځایونو کې به تاسو لیدلي وي چې ډېر دشمنۍ چې کوم دی هغه د بد د دوی مشرانو په کوششونو باندې هغه په دوستۍ کې بدلې شوي دي. نو نن موږ ناست یو د بد سره او د دوی د هغې ژوند په عقله باندې به یو څو خبرې د بد سره کوو. بد د ټولو نه مخکې خو تاسو ته به دغه خپل پروګرام کې هرکلی وایو. زه به تاسو ته په خیر راغلی وم. تاسو ډېر مشکور یم تاسو راغلی او زموږ دا چې دي چې دا خلکو ته ښکاره شي. بد زه به ستاسو نه پیله پوښتنه دغه وکړم چې ستاسو خو د پارټیانو سره هم تعلق دی، د نون لیگ دپاره ستاسو ډېرې منډې ترړې دي، خو د دغې نه علاوه ستاسو د ژوند یو بل پهلو دغه دی چې تاسو زیات د علاقې خلک به دغې پهچان باندې پیژني چې یاره تاسو په جرګو کې ډېرې منډې ترړې کوئ، د دې ځای چې موږ ورته ووایو چې غټې جرګې تاسو کوئ او ډېرې دښمنۍ غټې دښمنۍ ستاسو د مشرانو په وجه باندې په دوستۍ کې بدلې شوي دي. نو تاسو دغه ټول ژوند څنګه د دغې ولس دپاره د کلي دپاره وقف کړی دی؟ څه ویل غواړئ د دغې جرګو په باره کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کوم سړی چې په علاقه کې او ځان د خدمت دپاره پړ کړي، نو هم دغه وجه ده چې زمونږ ملګري دي د لنډلاکي نه واخله د مانیاره پورې، دا د هر کلي نه سیده چې د کسان راځي، هم د دې مسلو کې د لیګ په دفتر کې ناست یو چې د چا څه مسله راشي فی سبیل الله موږ د هغو سره خدمت کوو، د هغو منډه کوو. او سنه 70 نه واخله تر اوسه پورې داسې بې اعتمادي نه ده راغلې چې په موږ باندې څوک بې اعتماده شوي دي، که نه چې چېرته څوک بې اعتماده شوی دي په راتلل. خو اعتماد شته په موږ پسې، د دې لپاره خلک راځي چې یاره دا د اعتماد خلک دی او د دې خوا لاړ شي زنګ د مسلې حل شي. همدغه مسله نور نشته، خدای کار دی. بالکل دغه منډې ترړې ټول علاقې ته پته ده چې خدایي خدمت دی، دوی خپل نقصان کوي، خپل تاوان وکړي او خپل ټایم خراب کړي. په نن سبا وخت کې صرف ټایم ایستل چې کوم دی دغه هم یو غټه خبره ده، خو د دې مشرانو دغه کاوشونه دي چې لګیا دي او د کلي د ولس خدمت کوي. بد د پارټۍ په هکله به یو څو خبرې وکړو. نن سبا الیکشن را روان دی 2018. نو څه وینئ د مسلم لیگ نون چې کوم دی څومره هلې ځلې دي دلته کې او څه ګڼئ چې پارټي مخکې په الیکشن کې به څه وکړي؟ انشاءالله تعالی که الله ته منظور خیر وي، نو زمونږ د پارټۍ کم کسان چې مشران دي هغوی ډېرې هلې ځلې کوي، ډېر کارونه خلکو وکړلو. امیر مقام متعلق به ورته ووایم چې هغه کم کارونه وکړلو، دا نه د دې وخت چې کوم د صوبایي حکومت مشران دي نه هغه وکړل، انا به مخکې چا کړي دي. دا امیر مقام
ته مونږ د هغې دغه وایو شاباسي ورکوو چې امین مقام دې خلکو له کم کار وکړو نه منبر دی نه ولا چا ووټ ورکړی نه چا کړی خو په خپل محنت او په خپله منډه ته ګودو باندې هغه دې حد ته ورسېدو چې هغه کار نه وکړه چې هغه نه وزیر اعلی کړي نه بل چا کړي په دې علاقه باندې تجربې خبر هو پرېږدو خو مونږ په خپلو مشرانو باندې دا شی اړولی دی مشران چې څنګه کوم فیصله وکړله په هغې فیصله به زموږ عملي چله چې د پارټۍ طرفه ټکټ ورکړی شو مونږ به انشاءالله د هغو بھرپور تعاون کوو او انشاءالله تعالی کیدای شي چې الله پاک رحم وکړي او دا سیټ مونږ وګټو که ښه انشاءالله. خانجي په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ټول ستاسو ډېره مننه باچا چې تاسو زموږ دفتر ته راغلی او زموږ سره یو وخت واخیستو او د MP نیوز ډېره شکریه او ډېره مننه. خانجي دا راته ووایه چې مسلم لیگ نون نن سبا د تحصیل په سطح باندې د PK6 خبره به وکړو څومره ایکټیو دی او څه امیدونه دي ستاسو؟ او انشاءالله چې د PK6 په حواله سره به خبرو وکړو دا یو فعال پارټي ده او خاص کر د بد په سربراهۍ کې او ټول بریکوټ تحصیل چې د په سربراهۍ کې متحد دی او د په خبره باندې لبیک وایي دغه هر کله د میټینګ اواز کړی دی یا د نور داسې څه خبرې اواز یې کړی دی نو چا په هغې کې انکار نه دی کړی ټول د په اواز باندې راغونډ شوي دي او یو خبره متفقه یو خبره یې کړې. ګرانو کتونکو زما سره یو بل ستر مشر زمونږ د علاقې ناست دی عبدالمطلب خان د نوي کلي یقینا چې تاسو ټول به یې پېژنئ دغه ټول علاقه د هغوی د نوم نه واقفه ده د مینې او د احترام نوم ورته زمونږ طوطي دا دی. طوطي دا هم خپل ټول ژوند چې کوم دی هغه د علاقې د ولس په خدمت کې تیر کړی دی او نن هم هغه راځي د دفتر ته هم راځي که د کلي یا د علاقې داسې د چا څه مسله وي نو هغه په ذهن کې د ټولو نه مخکې چې نوم راځي هغه د طوطي دا راځي. طوطي دا له ځان ورسوي او بس د هغې نه پس هغه خپله مسله چې کومه ده هغه طوطي دا په سر باندې پرېږدي. طوطي دا همیشه دغه منډې والې دي نن زموږ سره ناست دی موږ به ورسره ګپ شپ لګو. طوطي دا ټول نه مخکې خو تاسو ته هرکلی وایم په خیر راغلی درته وایم. تاسو شکریه ادا کوم عزت الله محمدو تاسو دلته خپل وخت راوکړو موږ راغلو زموږ دفتر ته موږ له ټایم راکړو زموږ خبرې اترې وشي ډېر مهرباني ستاسو. ډېره مننه. طوطي دا ټول ژوند چې کوم دی ټول عمر په دغې هلو ځلو کې ووتو چې نن د پلاني کیس دی او نن د پلاني جرګه ده او بس زه ورکوټې رالو شوم او دغه ستاسو دغه ژوند ما په دغې هلو ځلو کې ولیدو. نن هم تاسو په دغه ناجوړه صورت هم د خلکو سره دغه منډې تړلې وای څه جذبه ده چې څه داسې دغه دی په زړه کې چې تاسو د خپل ټول عمر په دغه هلو ځلو کې تېر کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې دوه تن په منځ کې صلح کول چې دا ډېر اوچت عبادت دی. یو سړی هغه څه ضرورت راشي اته د اخلاص باندې د الله د رضا دپاره لاړ شي هغه سره منډه تړو وایي الله پاک تعالی په هغې ډېر زیات اجر درکوي. نو که دوه خاندانونه جوړ شي نو زموږ پکې وخت هم لګي ټیک د څه پیسې به هم لګي د الله د رضا دپاره او کم ژوند چې را روان دی نه خندېدونکی ژوند دی د هغې مقصد دپاره موږ د دنیا دپاره نه چې یاره زما د نوم وشي یا زما د سیاسي ټیک سیاسي پارټۍ زما تعلق وشي او خو دومره سرګرمي پکې اوس نه ساتم څومره چې مخکې ساتله او د دوه مسلمانانو په منځ کې روغ راویستل او د هغو صلح کول دا ډېر اوچت عبادت دی. زموږ په دغه جذبه باندې الله دې قبول کړي. خو زموږ دا ملګري څومره دي کو بد دی پزرازي خان دی جواري خان دی دا طوطي دی میناش خان دی د ټولو مقصد صرف دغه د الله د رضا دپاره د چا نه د یو روپۍ څه لالچ نشته بل څه نشته صرف د الله د رضا دپاره منډه دغه زموږ مقصد صرف دغه دی چې الله زموږ د رضا شي الله زموږ نه د رضا شي. دغه طوطي دا وینا ده. یقینا ګرانو کتونکو تاسو په علم کې دا چې زموږ دغه ستر مشران چې ما ورسره نن د MP نیوز په سکرین باندې ستاسو ملاقات وکړو هغه که عزیز الله بد دا دی عبدالمطلب طوطي دا دی داسې فضلي رازق دا ټول مشران چې زموږ دي دوی زموږ دپاره خدمات دي منډې ترړې وهي او تاسو دغه خبرې واورېدې چې دغه جذبه ده صرف چې الله د رضا دپاره. نو ګرانو کتونکو د طوطي د سره لږ په سیاست باندې هم لږ ګپ لګو ځکه چې غټه تجربه ده د دوی د علاقې په سیاست کې
توتی د را روان الیکشن دی 2018 PK6 یو نوې حلقه زمونږ په وجود کې راغلی ده. څه ګڼئ چې د PK6 دپاره موضوع ترین امیدوار څوک دی او څوک به وباسي دغه حلقه؟ اول خو زه دې باندې د امیر مقام شکریه ادا کوم یا د نور پاټو چا چې پکې منډه تړله کړې ده چې دا حلقه زموږ د ریپورټ تحصیل بیا واقع کې راغی. په دې نه مخکې زموږ یونین کونسل کوټه چې وه دا په 2 حلقو کې تقسیم وه. اګوا دېخوا کانډک جهانګیر او دا زموږ نه جدا ول. دغسې په ریپورټ تحصیل کې چې دی په یونین کونسل غالېږي چې هغه هم نیم کړی و، نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته و. ناول هم په دې باندې ډېر خوښي چې په ریپورټ تحصیل ټول یو حلقه شوه. اوس په دې کې چې دی د پارټۍ غوښتي ول تاسو درخواستونه ورکړئ، څو کوم امیدوار چا شوق دی کسانو درخواستونه ورکړي دي. په دې کې زموږ ملګرو د ریپورټ تحصیل نه هم 15-16 کسانو خپل درخواستونه ورکړي دي. موږ د مشرانو نه دا توقع کوو انشاءالله هغو نه دا مطالبه ده چې دا ټکټ دی په ریپورټ تحصیل ته ورکړي شي او که هغو په سره هر څه فیصله هغه وکړه موږ د پارټۍ د مشرانو به احترام کړو، دغه خبره به منو. نو هغوی چې چاله ټکټ ورکړو نو انشاءالله موږ به چې د هغو ښه حمایت کوو او په دې علاقه کې به انشاءالله چې څومره خدمات د دې مسلم لیګ دي بل چا دوره نشته نو انشاءالله هغه به یې ګټي. د دې وجه دا ده چې امیر مقام راغی، هغه نه صوبایي ممبر و نه قومي ممبر و او د وزیر اعظم مشیر شو. هغه په دوره منډه تړله وکړه چې یو خو زموږ د بجلی چې زموږ مردان له زموږ بجلي کنټرول کېده د هغه ځای نه هغه ملکان ډویژن دپاره غټ سټیشن په تاڼه کې روغ کړو. اوس هغې باندې کار روان دی. بریکوټ کې ګیس سټیشن جوړ شو. دا ټول د امیر مقام کارنامې دي او دلته کور په کور انشاءالله چې ګیس روان دی لږي خلکو ته اوبه لګي په دې کال کې به انشاءالله مکمل شي. دا ټول دغه دی. نو هغوی چې څه حکم کوي څه خبره کوي نو موږ به هغه منو. خو زه به یو په دې موقع باندې یوه خبره د جناب انجینر امیر مقام صاحب ته ستاسو په اساس درخواست کوم چې کوم مسلم لیګ زاړه مسلم لیګ دي د والجات صاحب د وختو د باچا لاره د وختو هغه نظر انداز کول نه دي پکار. نوی به راشي ټیک ځای به وي. کم زاړه مسلم لیګ چې دي هغه نظر انداز هغو ته په ښه نظر کتل پکار دی، د هغوی عزت پکار دی. کله چې سوات سټیټ چې دی مدغم شو په سوات کې 2 ډلې شوې. یوه ډله عوامي نیشنل پارټۍ ته لاړه، دویمه ډله چې دی پاکستان مسلم لیګ ته راغله. هغه مشران هغه پښتانه ټیک د هغو پاتې شوي دي یا بیماران دي او هغو کشران روزه پورې مسلم لیګ سره تعلق ساتي هغه نظر انداز کېږي. موږ دا غواړو چې جناب انجینر امیر مقام صاحب خپلو زړو ملګرو خیال ساتي او د هغو له وخت ورکړي، د هغو سره ملاقاتونه وکړي. هغه په څه ناراض دی هغه راضا کړي. زما نوم بختي افسر دی، هغه لیګي سره تعلق ساتم. څه خبرې چې هغه زموږ مشرانو وکړې خو زه به د دې دفتر په حواله یو څو خبرې وکړم. ما ټول عمر بهر ویستی دی. په دې 2008 کې زه په کلي شوی یم او بیا د دې مشرانو سره زه ملګری شوی یم. د دې په هغه خدمت کې د قوم خدمت کوي، موږ د دې په دې خدمت کې لکه اپنی مدد آپ دا چلوو روان دی دا دفتر. نو زه به د او د سیاست په باره زه ډېر نه پوهېږم ولې چې ما ډېر په سیاست کې وخت نه دی ویستی. دې مشرانو ډېر وخت ویستی دی. نو زه به اوس د دې سره په مسلم لیګ کې تعلق تاسو دا راته ووایئ چې په بارمل کې مو کوم ځای وخت تېر کړی دی؟ ما دوبۍ کې ویستی دی، په آلین کې هم بلدیه کې سرکاري نوکر وم او هلته ما ډېر وخت ویستی. زما خیال دی زه 77 کې تللی وم، 76-77 کې. 2008 کې بیا زه په کلي شوی یم. صحیح ده. زمونږ ډېر کتونکي چې دي هغه مسافر دي. زمونږ د دغه چینل ډېر کتونکي مسافر وروڼه هم دي او تاسو ته پته ده چې په خپله مو مسافري کړې ده. ما هم 11 کاله مسافري کړې ده. نو په مسافرو باندې خاص کر چې هغوی کله دا سکرین ګوري او داسې د بد ده او د توتي ده غوندې داسې مشران په خپل سکرین باندې وي نو سړی ورته ډېر زیات په مسافرۍ کې خوشحاله شي چې دا زما د علاقې مشران دي. نو ستاسو هم ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړو او ګپ هم راسره ولګوو. ډېره مننه. د ټول نه مخکې ستاسو د نیوز والا ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او زموږ دغه وکړو. بس جی زموږ د مشران ټول دا خبرې وکړې، بس موږ دلته د دوی سره ناست پاس یو او د دوی نه زده کړه کوو. دا څنګه مشران دي چې دوی سره بس موږ به هغه کوو او موږ د یوت ته طرف یو د غالګي نه او جی بس زموږ د مشران چې سوی بس موږ به د دوی تابعداري کوو او د دوی سره ناست پاس یو. بس جی دوی دغه خپلې خبرې وکړو. زما نوم فضل رازق دی، د کوټې د ولیخیل قوم سره تعلق ساتم.
زما زیات وخت ملازمت کې صرف دی او مشرانو د مسلم لیگ سره تعلق و او اوس مونږ هم هغه خیالات دي او د مشرانو هغه کمی د پوره کېدو دپاره خپلې هلې ځلې د دې پارټۍ دپاره شروع کړي دي. څه ګڼئ چې پی کې 6 چې کوم دی زموږ د حلقه ده مسلم لیگ نون څومره فعال دی او څه ګڼئ چې را روان الیکشن کې به څومره امیدونه دي ستاسو؟ انشاءالله پی کې 6 دا نن د مسلم لیگ ګډ دی. زمونږ درینا مطالبه دا وه چې را تحصیلي بریکوټ کې یو سیفټ حلقه روغه شي او هغه د میر مقام په محنت سره هم هغه تحصیلي بریکوټ انکلوډیډ بلوګرام تحصیل بابوزي سیسا د دې سره شامل شو او دغسې د کابل نه کوز اباخیل یو یونین کونسل هم د حلقه کې شامل شو او لکه دا پی کې 6 هغې رو تیاره شوه. مونږ په دې باندې د ټول نه زیات شکرګزار د انجینیر امیر مقام یو چې یاره مونږ ته یو خپل قومیت راکو. خپل منډې تړلې کړي د امیر مقام صاحب ته نو هغې چې کوم کارونه دلته کړي دي لکه د ګیس په مد کې هغه کار هغه کړی دی چې مطلب نن سبا د پسه وخت کې د نواز شریف په ګراسي ګوند کې جلسې وه مونږ خلکو ورته مطالبه وکړه د ګیس نو هغه چاپېره خپل وزیرانو سیکرټریانو ته کتل چې دا به څنګه کېږي لکه خلکو دا زموږ د خلکو په ذهن کې دا و چې دا پر ملکان نشي راوښتی نن هغه ګیر دی د امیر مقام په مشرۍ کې د هغه په قیادت باندې د هغه په منډه تړ باندې په هغه لوړو جوړو باندې راوغوتو نن په سوات کې هر سړي ته په کلي کې ګیس پیپ خو شوی دی انشاءالله زه زر به خلکو ته ګیس ته پرایي انشاءالله مونږ کوشش کوو او چې پارټۍ کمې ته ټکټ ورکو مونږ به د هغه ښه په ایماندارۍ ملګرتیا کوو منډه تړله به کوو تاوان به کوو ښه ملګرتیا به یې کوو دا زموږ ایمان دی. ستاسو د نور ملګرو هم دغه خبره وکړه چې موږ به د هغې کینډیډیټ مرسته کوو ودرېږو به ورسره چې پارټۍ چاله ټکټ ورکړو خو دغه خبره پکې هم ده چې ستاسو کوشش دغه دی چې دا پیره ټکټ د تحصیلي بریکوټ امیدوار ته میلاو شي. نو هغه خبره خو صحیح ده د هر څه نه خپل ځان زیات دی موږ هم دا کوشش کوو چې بریکوټ ته یې ورکړي په دې باندې موږ خوشحاله یو ولې شکر الحمدلله د حلقه زموږ اوس برابر شوه ولې پخوا کله به موږ د نیکپېخیل سره وو کله به د بنیر سره وو کله به د دیر سره وو په دې باندې موږ د میر مقام ډېر خوشحاله چې د حلقه یې برابر کړ ټیک شوه باقي چې بریکوټ کې چا دغه ټکټ ورکړو پارټۍ والا موږ به د هغو ښه په ایماندارۍ ملګرتیا کوو تاوان به سره وکړو. زما تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو زما د خپل خدای پاک نه دا امید او تمه لرم چې پی کې 6 په دې بیره باندې زموږ یو ډېره ښکلې حلقه جوړه شوه دا زموږ د مشرانو په ویناګانو باندې چې په هغې کې زیاتره امیر مقام صاحب خدمات وو الله دې ورته لویه ورځ ورکړي زموږ لپاره ډېر ښه د خوشحالۍ کار وکړو چې کوټه لنډاکې کړاکړ مانیار تقریبا وډیګرام بلوګرام دا ټوله هغه یوه حلقه جوړه کړه په دې موږ ډېر زیات خوشحالي او مشکور او انشاءالله چې کم ملګري ته د منظري نشان ورکړی شو موږ ټول به ملګري تحصیلي بریکوټ چې څومره دی که یونین کونسلي زموږ دي که واډونه دي که هغه تحصیل دی انشاءالله موږ به مکمل د هغې نشان سپورټ کوو او موږ به انشاءالله برپور طریقې باندې هغه وباسو او کامیابه به او په موږ باندې چې څه د هغه تاوان یا څه منډې تړې څه خدمات راځي هغه به کوو.